د عمان د بادشاہ په نوم باندې خط لېږل کېږي. د عمان بادشاہ بسم الله الرحمن الرحیم من محمد ابن عبد الله ورسوله الى جعفر وعبد ابن الجلندی. د محمد چې د عبد الله زوی دی او د الله رسول دی، جعفر او عبد چې د جلندی بادشاہ دو زامن دي، هغې ته دا خط لیکل کېږي. اصل کې د عمان بادشاہ جلندی و، خو هغه بوډا شوی او نو هغه بیا دو زامنو ته بادشاهي په خپل ژوند ورحواله کړې وه، جعفر او عبد یې نوم و. نو نبی علیه السلام د درې واړو ته دا خط ورلیکي: سلام علی من اتبع الهدى، سلامتیا دی په هغه چا باندې چې چا د هدایت تابعداري وکړه. اما بعد فإني أدعوکما بدعایة الاسلام اسلما تسلما. زه تاسو دواړه د اسلام دعوت ته رابلم، مسلمانان شئ چې محفوظ شئ، دین دنیا بچي. فإني رسول الله إلى الناس کافة، زه ټولو خلکو ته الله رسول را لېږلی یم. لأنذر من کان حیا، دې دپاره چې ویروم هغه څوک چې د چا په زړه کې لږ ژوند وي، حیات پکې وي، زندګۍ اثرات پکې باقي، او چې د چا زړه بلکل مړ شوی نو د هغه په زړه باندې به زما خبرې اثر نه کوي. الله دې زمونږ زړونه ژوندي وساتي، ژوندي. او بیا وفرمایل: ويحق القول على الكافرين. بیا ورته وی: وانکما ان اقررتما بالاسلام ولیتکما، که په اسلام برقرار پاتې شوي بادشاهیم در کوم، او که انکار مو کو په اسلام باندې د برقرار پاتې کېدو نه، نو یاد ساتئ، په کولو غوږونو یاد وساتئ که د بادشاهۍ په نشه کې راغلی او اسلام نه قبلوئ نو بادشاهي روانه ده، د بزي ګورئ. زما اسونه به ان قریب ستاسو د کور په صحن او په غولي کې در کوزیږي، او زما پیغمبري به ستاسو په بادشاهت باندې غالبه کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دا خط لیکلو. ذی قعده سن 8 هجری کې عمر ابن عاص رضی الله عنه له دا خط ورکو چې د جلندی دواړو زامنو عبد او جعفر طرف ته ولېږل. عمر ابن عاص رضی الله عنه فرمایي: ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خط مبارک واخیستو، عمان ته ورسېدم. اول می د جلندی یو زوی سره عبد سره ملاقات شو، ډیر صبرناک، بردبار او ډیر نیک خوی انسانو. ما ورته وویل: زه د الله د پیغمبر را لېږلی شوی قاصد یم، سفیر یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم مال دا خط را کړی دی، تا او ستا ورور طرف ته را لېږلی. عبد ورته وویل چې د دې ملک د عمان اعلی رئیس او مشر چې دی امیر او بادشاہ زما مشر ورور جعفر دی، زه تا هغه سره ملاوم، دا خط هغه ته پیش کا. دې نه پس هغه ماته وویل: تاسو کوم سیس طرف ته مونږ رابلئ؟ نو عمر ابن عاص رضی الله عنه ورته شروع شو. بیا د او د حضرت عمر ابن عاص منځ کې رضی الله عنه منځ کې څه گفتگو شوې، دا به سبا بیا وورئ انشاءالله. یا